زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې د تکبر وکړه، زما د امر نافرمانی وکړه، ما سره ځان یو شان کړه، ځکه الکبر ردائي، دا تکبر خو زما د رب صادر دی، او څوک چې زمانه زما صادر راکاږي مقابله کې وکانه من الکافرین، زما رب تذکره وکړه مقابله کې ما دې د کافرانو نه وګرځو. زما محترم تکبر وکړه، ما وی د پرښتو استادو خو چې تکبر وکړه واستکبر وکانه من الکافرین، الله وی زه دلیلم، ما ورته دلیلم ویلی شو، دلیل مې ورته د دې ګناه په مقابله کې ویلی شو چې شیطان ما ته دلیل وي چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه خو دې د اور نه پیدا کړی ما، او اور غرغنډې وی داسې، او دې خټې نه پیدا کړی دی چې قرآن د هغې تذکره کړې ده چې لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان د بدبودارې خټې نه پیدا کړی دی، نو انسان دې د بدبودارې خټې نه پیدا کړی دی، او زه دې د اور نه پیدا کړی ما. دا دلیل ورته شیطان ووی، زما رب وی مقابله کې ما دلیل ویلی شو، لیکن دا ګناه، دا تکبر، دا عجب، دا انانیت، دا ځان اوچت حسابول، دا تصنع، دا عجب، ما ته ځان بڑائی کول، دا ما ته بد ښکاره شو. ما ورته قرآن کې تذکره وکړه چې فخرج منها فانک رجیم، وځه زما د دې اسمانونو نه ما روشن او بدبودار مې وګرځو. زما محترم نو ما ووی دا ګناه داسې ده. کومه ګناه؟ تکبر. کومه ګناه؟ اواز رانه دی. دا ګناه داسې ده، الله وی چې د دې ابتدا په اسمان باندې وشوه، او داسې ګناه وه چې ډایرکټ مې پې د کفر فتوا ولګوله. الله وی یو مونږ فتوا لګو د کفر، یو زه فتوا لګوم، یو مولا لګوي، یو شیخ صاحب لګوي، پیغمبر به لګوي، پیغمبر وایي چې دا پلان کې کافر دی، لیکن یو فتوا ده الله فتوا ده. الله وی ما په فتوا ولګوله او ټاپه مې ولګوله چې وکانه من الکافرین، د تکبر وکړو نو ما په د کفر فتوا ولګوله. تاسو ته وایم چې چا هم دنیا کې تکبر ولګوله، د رب هغه فتوا چې په ابلیس باندې لګېدلې ده هغه فتوا په تا باندې هم لګېده. ما محترم اوس وګوره، تکبر یوازې دا نه دی چې انسان له الله مال ورکړي دی په تکبر کوي، په دې نه دی. بعضې خلکو ته په خپل هنر باندې تکبر، یاره جي الله ماله دا هنر راکړی دی او ما باندې ډېر زیات رش دی، زه نه وینم داسې کاریګر، دته په خپل هنر باندې تکبر دی. وایي ما ته خپل هنر باندې تکبر دی. بعد انسان وایي ما ته خپل جسم باندې تکبر دی، ځان نه طاقت والا. علي رضی الله تعالی عنه له یو کس راغی، وی حضرت انسان له الله څومره طاقت ورکړی، د طاقت انتها خو لږ د انسان ووایه، انسان له الله څومره طاقت ورکړی دی چې بس د ده د طاقت انتها ده او ده ته پته نشته. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته په مقابله کې فرمایي، وی ښکاره کړم درته د انسان طاقت، د انسان طاقت درته وښیمه، وی اوج وښیه چې دا څومره دی. علي رضی الله تعالی عنه ورته اوچته کړه خپه، ولاړو په ځمکه باندې چې خپې اوچته کړه، وی جی حضرت، وی دا بله اوچته کړه، وی نه جي دا خو نه شم اوچتولی. بس د انسان دومره طاقت دی چې یوه خپه اوچتولی شي دویمه باندې قدرت نه لري، کنې پړ مخې راغورځېږي. تا ته وایم انسان دومره طاقت لري چې یوه خپه اوچتولی شي، د دویمې طاقت دکې نشته چې دویمه اوچتېږي، ځکه الټه په ځمکه را پرېوځي. زما محترمو د انسان دومره طاقت دی، نو ته به په مال څه طاقت وکړې، ته به په جسم باندې څه طاقت وکړې، ته به په اولاد باندې څه طاقت وکړې، ته به په حسب او نسب باندې څه طاقت او څه تکبر وکړې چې یاره جي زما حسب خو دی، نو ما ته په دې باندې فخر دی، الله ماله علم را کړی دی، نو په دې باندې ما ته فخر دی، ماله الله وجود را کړی دی، نو په دې باندې ما ته فخر دی، الله ماله اولاد را کړی دی، په دې باندې ما ته فخر دی، الله ماله مال را کړی دی، په دې باندې ما ته فخر دی، الله ماله غټه عہده را کړې ده، په دې باندې ما ته فخر دی. الله وی دا فخر عاجزي او دا فخر عارضي دی، دا فخر عارضي دی. وګوره شیطان له الله څومره طاقت ورکړی دی، شیطان له الله څومره طاقت ورکړی، خو چې معمولي غوندې تکبر یې وکړو. زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې وکانه من الکافرین، دې د کافرانو نه وګرځېد. सलाम